زمونږ ډېره لویه خوشحالي ده یو شفیع اعظم مو د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک دی صلی الله علیه وسلم. د مبارک شفاعت به د ټول امت په حق کې وي، د ټولو مخلوقاتو په حق کې به وي، ټولو انسانانو په حق کې به وي. یول شفاعت به دا وي چې الله تعالی حساب کتاب شروع، هغه به ډېر عجیب منظر وي. حضرات انبیاء علیهم السلام به نفسی نفسی وی، خلق به نفسی نفسی وی. ټول انبیاء علیهم السلام به د الله رب العزت د هغه ورځې د جلال په یره کې د الله د مخې د تلو نه عذر پیش کوي چې کله زما او ستا او د ټول جهان د رحمت للعالمین محبوب رسول الله مبارک وایي صلی الله علیه وسلم، بیا وایي صلی الله علیه وسلم، بیا وایي صلی الله علیه وسلم. لا اله الا الله. هغو مبارک خواته به خلق راشي، آدم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، دا ټول انبیاء به عذر پیش کوي چې مونږ نشو تللی. وجه دا ده چې د الله د جلال سنن بل شان دی. اخیره کې چې محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم له خلق راشي، نو نبی علیه الصلاة والسلام محبوب به سر په سجده کې، محبوب به په سجده باندې پروت وي او ټول خلق به په انتظار وي چې دا څه دي. رب ذوالجلال به اعلان وفرمایي خپل محبوب ته به الله رب العزت مخاطب شي. وفرمایي نبی علیہ السلام ته الله رب العزت ارفع رأسك یا محمد، سر دې پورته کړه اے محمد صلی الله علیه وسلم، سر پورته کړه. څومره لوی شان رحیمانه کریمانه دی. او بیا به وفرمایي الله رب العزت سل غواړه چې څه غواړې تا ته به درکولی شي. او ته چې نن د چا شفاعت کې د هغه په حق کې به ستا شفاعت قبلیږي او منظور به وي. الله رب العزت ته به نبی علیہ السلام عرض وکړي چې یا الله، او به فرمایي چې یا الله د دې خلکو حساب کتاب شروع، نو حساب کتاب به شروع شي. د ټولو نه اول امت به د نبی علیه الصلاة والسلام جنت ته ځي. ووایي سبحان الله، موږ څومره خوش قسمته یو، موږ څومره زیات سعادتمند یو. یو مؤمن مسلمان او امتی د نبی علیه السلام له چای دا الفاظ نه دي ویل پکار چې زه بد قسمته یم. زمونږ دا قسمت ډېر دی چې د محبوب رسول الله مبارک په امت کې الله پیدا کړی. په دې قسمت او په دې تقسیم باندې زمونږ نه قابلیت شته، نه مو لیاقت شته، نه مو دعاګانې کړې دي، نه په دې کې زمونږ خپل خصوصیت شته. الله جل شانه په مونږ باندې پیرزونه وکړه چې بغیر د مونږ د قابلیت او لیاقت نه الله رب العزت مونږ او تاسو د محبوب په امت کې پیدا کړو. نبی اسلام فرمایي د جنت دروازه به اول زه کولاوم، چابیانې د جنت به اول ما سره وي، زه به ځم، زما امت به ځي. الله اکبر. بیا به دا حافظان قاریان دی به شفاعت کوي، علما به شفاعت کوي، حافظان به شفاعت کوي. لا اله الا الله. د نبی علیہ السلام د امت ډېر خصوصیت دی. یو روایت کې مې کتلی دي، کتابونو دا روایت راغستی دی چې حافظان به مو شفاعت کوي. هغه ماشومان چې ماشومان نشي د مور او پلار لپاره به هغوی مو شفاعت کوي.
محبوب فرمایي ګاونډي به د ګاونډي دپاره د یو طالب علم دپاره به دا خصوصیت وي د هغه چې هغه به د هغه چا شفاعت کوي چې په دنیا کې په ده باندې په طالبای کې چا ډوډۍ چایي او بوس کولی دي یا خوړلی دي دا وظیفه ده که نه دا وظیفه وروڼو دا د پخوان یو طریقه را روانه وه او ما اورېدلي دي چې دا زمونږ د پښتنو یو بزرګو اخون درویزه صاحب دا هغه دا طریقه را ایجه کړې وه چې بس د طالبانو یو ماشوم دي ځي او خلک به ولې د کور د پخ کړي نه څه پخ کړی ورکوي